الأجسام كلها لأن ذلك المتصل قابل للانفصال فالقابل للانفصال في الحقيقة إما أن يكون هو المقدار أو الصورة المستلزمة للمقدار أو معنى آخر لا سبيل إلى الأول والثاني وإلا لزم اجتماع الاتصال والانفصال. طالبانو داسې مختصر سبق وایي دلته د خلکو دعوت کړی بیا ناوخته کېږي. د اثبات تحیلا دپاره برهان بیانېدلو دلیل او برهان مشتملو په دوه مقدمو باندې د دوه مقدمونه یو مقدمه ویل شوې وه دویمه مقدمه د برهان پاتې ده. ماشاءالله اوله مقدمه د برهان څه وه چې بعضې اجسام دا متصف وي په انفکاک سره په جداوالي سره بعضې اجسام دا متصف کیږي په انفکاک معنا جداوالي سره خو ګوره متصف کیږي په جداوالي سره او په انفکاک سره خو مخکې د انفکاک نه به اتصال د واجب وي اتصال به څنګه وي بیا د دې بعضې اجسام نه موږ کوم جسم واغستو ماشاءالله اجسام مفرده م واغستله ځکه په اجسام مفردو کې طالبانو اتصال حقیقي پروت دی او اتصال حسي اتصال حقیقي دواړه پکې پروت دی. دلته ته اجسام مرکبه وتی دي ځکه په اجسام مرکبو کې کار صرف اتصال حقیقي نشته ماشاءالله اتصال حسي پکې دی. ښه نو د دې برهان اوله مقدمه دا و چې بعضې اجسام دا متصف کیږي په جداوالي سره خو واجب دی په دوی کې اتصال واجب دی په دوی کې اتصال. دویمه مقدمه مصنف په دې عبارت سره بیانې لأن ذلك المتصل ماشاءالله لام تعلیلیه دی او لام تعلیلیه د مستقل دلیل لپاره راځي چې مستقل دلیل وي. همدا وجه د په دې باندې اعتراض دی چې دا خو مستقل دلیل نه دی ځکه دا خو د دلیل دویمه مقدمه ده. نو لام تعلیل ولې راغلی دی دا د دې وجه نه راغلی دی چې هر کله اوله مقدمه ډیره قوي مقدمه او اثبات تحویلا په هغې سره راغی همدې وجه نه مصنف څه لګولی حکم یې لګولی و مخکې چې اثبات تحویلا په ټولو اجسامو کې ثابت شو. نو هر کله چې مخکینۍ مقدمه ډیره قوي وه ثابته وه نو داسې وګرځېدو لکه دا مخکینۍ مقدمه چې مستقل دلیل وي او رانروانه مقدمه مستقل دلیل ځکه یې د راروانې مقدمې په سر کې لامي تعلیمان اول لږ دا عبارت به ما به وضاحت کوم لأن ذلك المتصل ځکه دغه متصل چې کوم دی قابل للانفصال فالقابل للانفصال دا جسم چې قبلون کې د انفصال دی فی الحقیقت دا په حقیقت کې لږ ما ته وایي زه لږ په دقیق خلاصه لګویم په یادو باندې. اوس د دې دویمې مقدمې خلاصه دا ده دغه جسم منګ ویل چې قبلون کې د چا د انفصال منګ د قبول معنا په اتصاف کړي و که چیرته ذهن ته راځي چې دغه جسم دا متصف کیږي په انفکاک سره دا متصف کیږي په انفصال سره متصف کیږي. اوس د دې انفصال نه وړاندې چې ته متصف کې په انفصال باندې پته کې انفکاک او انفصال لازم نو د جسم کې اتصال واجب دی د جسم کې اتصال واجب دی. استاد ته دا وایي دغه جسم کې چې انفصال راځي نو دا انفصال په اعتبار د حقیقت سره دا انفصال مخکې خو اجمالا یو خبره کړې وای چې د جسم کې کم جسم دی جسمي سوري دی او جسمي تعلیمي جسمي سوري او جسمي تعلیمي صورت جسمیه چې کم دی او همدارنګه جسمي تعلیمي دا انفصال په دې کې راځي لکه موږ هغې دپاره اوبه اور مثال ورکړو چې په دې کې انفصال دا انفصال قبلی اوس تا ته وایي دا انفصال موږ خو د دې په دې اجسام مفردو کې چې کوم وړاندې تېر شو موږ پکې اتصال ثابت کړی که انفصال شابه اتصال واجب دی هلته یجب ان یکون فی نفسه متصلا واحده چې دا په اعتبار د نفس الامر کې څنګه وي شابه اتصال ثابت شوی دی. اوس انفصال چې قبلی دا اجسام دا جسم چې انفصال نو په اعتبار د حقیقت سره دا انفصال څه شی قبلی دلته اوس درې څیزونه دي څو څیزونه دي دا انفصال چې په دې جسم کې راځي صورت جسمیه انفصال قبلی یو جسم تعلیمی څه جسم تعلیمی چې دې ته مقدار هم وایي څه ورته وایي مقدار هم دا جسم تعلیمی انفصال قبلی او کنه یو دریم څیز دی چې هغه راځي او انفصال هغه قبلی څو څیزونه شو د دویمې مقدمې خلاصه ده.
من خو په دې جسم مفرد کې څه شی واجب کړی دی اتصال دی ګوره پرون تیر شول چې اتصال واجب دی خو چې اوس بیا دغه جسم چې اتصال واجب دی دا به انفصال قبلی متصف کیږي 50 سره انفصال سره نو دا انفصال څه شی قبلی صورت جسمیه قبلی جسم تعلیمی چې مقدار مرته جسم تعلیمی قبلی او کنه دا دواړه نه قبلی یو دریم سیزي قبلی تاسو په شی ور باندې لږ متوجي د دوی مقدمه خلاصه ده کته وی چې صورت جسمیه انفصال قبلی سو کی قبلی لازمه شوله اجتماع د نقیزین لازمه شوله ول اجتماع د نقیزین ما الته ویلو چې یجب ان يكون في نفسه متصلا چې په نفس الامر کې با څنګه وي اتصال وي چې په نفس الامر کې دغه اتصال واجب کړو اوس په کې انفصال څنګه راوړي نو لازمه شوله شابه اجتماع د نقیزین ځکه چې په یو جسم کې د اتصال مراوستو شابه کته وی چې جسم تعلیمی انفصال قبلی دا قابل څوک دی جسمی تعلیمی خو پیژندل کېږي تاسو ته مې دلته ګوره په دې عبارت کې جسم تعلیمی ته مقدار وایي څه ورته وایي مقدار ورته وایي جسم تعلیمی ورته وایي مقدار ورته ولې وایي ځکه مقدار حدود ته وایي حدود ته مقدار چاته وایي شابه کم حدود هغه حدود چې حاطی کړي په دې جسم باندې تاسو له مونږ ویل ما د تامخ درس کې مثال چې د جسم تعلیمی د مثال دی لکه ته مربع شکل واچې نو دا مربع چې کوم حدود را دغه جسم تعلیمی دی مثلث چې کوم د شکل د جسم د پاره ته یو مثلث شکل واچې دا مثلث د حدود دی حدود دغه حدود سو جسمي تعلیمی هم دی او جسم تعلیمی ته مقدار هم نو مقدار وی حدود ته هغه حدود چې کوم احاطه کړي په چا باندې په جسم باندې نو دغه حدود چې کوم درازي ورته د جسم دغه جسم تعلیمی دی او کته وی چې دا جسم تعلیمی قابل د انفصال دی انفصال چا قبول کړي شابه نو به اجتماع د نقیزین وراله وړاندې خو دې الته ویلو کنه چې صورت جسمیه او جسم تعلیمی د دواړو کې اتصال دی الته ولې تیر نشول د دواړو کې اتصال دی اتصال په څنګه دی واجب دی پته ولګیدل چې صورت جسمیه او جسم تعلیمی دا قابل د انفصال او کته انفصال په دې دواړو کې راوړي اجتماع د شارزي اجتماع د نقیزین ورله یو جسم هم متصل ګرځي پته ولګیدل چې یو دریم شیز دی چې هغه څه قبل انفصال هغه دریم شیز نه دی مگر حیولاد هغه دریم شیز نه دی مگر اقه حیولاد چې دا انفصال قبلی چې دا جسم جدا کیږي جسم څنګه کیږي شابه تاسو په شی ور باندې شابه دا عبارت وروي لان ذلك المتصل ذکر دغه جسم چې کم منګه متصل کو کم جسم قابل للانفصال خیر مشتا ام دغه جسم متصل چې موږ چې په دې کې اتصال حقيقي دی دا قبلون کې د لپاره د انفصال دا قبلون کې دی انفصال قبلی وصول وکي دا فالقابل للانفصال في الحقيقه دا قبلون کې سیز د انفصال په الحقیقت په اعتبار د چا سره حقیقت سره مخکې خو اجمالی خبره وا اوس حقیقت درته بیانې چې دا انفصال څو قبلی و دغه قبلون کې د پاره د انفصال په اعتبار د حقیقت سره اما ان يكون هو المقدار یا څو جسم تعلیمی وایي اما خبره شو جسم تعلیمی بلوم ساخلی مقدار چاته وي حدود ته هغه اندازه حدود هغه حدود چې کوم احاطه کړي په چا باندې جسم په جسم باندې احاطه کړي ده کنه ماشاءالله نو دغه جسم تعلیمی دی نو دغه قابل د پاره د انفصال په اعتبار د حقیقت اما يكون هو المقدار یا بجسمي ويا بجسم تعلیمی یا به او الصوره المستلزمه للمقدار او یا به هغه صورت وي چې هغه ملزوم دی د پاره د مقدار یا باغ صورت وي کوم صورت ملزوم دی د پاره د مقدار صورت جسمیه یاد ای کنه صورت جسمیه دا ولې داسې عبارت راوړي دی خو الک اسانه وای کنه چې اوی صورت الجسمیه څنګه وای داسې وای کنه وې صورت دا عبارت څه کو کړي اگر کدا متن دی بنا د بتول په اختصار سره ده خو دلته ذکر ویلي دي چې اوی صورت المستلزمه للمقدار چې طالب ته پته ولګيږي چې ګوره دا مقدار بل شي نه دی دا اماغه جسم تعلیمی دی اماغه څه دی شابه جسم تعلیمی کته وی چې د مقدار مخ کې تذکرہ نه ده شوی د مقدار مخ کې تذکرہ شوی دا اگر که صراحتا نه ده شوی ضمنن شوی دا اگر که صراحتا نه شوی دا ولی ځکه جسم تعلیمی لازم دی د چا سره د صورتي جسمی سره د قاری سے نه صورتي جسمی سره جسم تعلیمی دا لازم دی د صورتي جسمی سره هغه سره لازم دی اوی چې ملزوم کله ذکر شي
نو رښتیا وایي ضمناً لازم ذکر کیږي نو مخکې صورت جسمیه ذکر شوی کنه او ګور والحال والصوره والحال الصوره څوک مراد صورت جسمیه مرادو نو صورت جسمیه ملزوم دی او جسم تعلیمی ورته اگر کده د مقدار مخکې ذکر صراحتا نشته وای شابه ذکر چې الته صورت جسمیه ذکر شوی دی اوی صورت جسمیه سره جسم تعلیمی ولې لازم دی تاسو پوهیږئ نه ما درته ونه ویله چې ته صورت جسمیه اچ نو ضرور به د جسم حدود لري هم دغه حدود ته جسم تعلیمی وایي کنه اوس د دې جسم خپل حدود دي د دې خپل حدود دي دا دلته دا موبایل ما د دې خپل حدود دي ګوره دا څه وګوره دغه حدود دا مقدار دی د دې هغه اندازه ده دغه حدود چې جسم باندې احاطه کړي نو ار یو صورت جسمیه سره جسم تعلیمی لازم دی کنه اوس مو پیژندو کنه ماشاءالله نو دا وی چې دا قابل د پاره د انفصال په اعتبار د حقیقت هو المقدار یا به جسم تعلیمی وي او الصوره المستلزمه للمقدار یا به هغه صورت وي چې کوم ملزوم دی د پاره د مقدار څوک یادای صورت جسمیه نو قبلون کې د انفصال بسیسو یا به څوک شام جسم تعلیمی به وي او یا به صورت جسمیه ګوره ورته او معنى اخر یا به څه وي یو دریم سیس به یو دریم سیس به قابل د پاره د انفصال وي لا سبيل الى الاول والثاني ايت لار نشته اول او دویم ته لا سبيل الى الاول والثاني لار نشته اول او ثاني په دې عبارت سره د مصنف غرض او مقصد څه غرض او مقصد دا دی چې په دې سره بیانې ابطال د اولین شقین اول چې کوم دوه شق دي هغه څه کوي باطلای چې مطلب هغه کې قبولیت د انفصال نشته قبولیت د ماشاءالله نو په دې سره ابطال د شقین اولین کوي چې دا دوه اول شقونه په دې کې باطل دي هغه قبلون کې د پاره د انفصال نه دي نو چې په خپل دی خو چې په خپل ابطال د شقین اولین او شو په خپل تعین د احتمال اخر راغی په خپل چې کوم احتمال حق دی اما غراغه چې دغه قبلون کې ګوري لا سبيل الاول والثاني اصلار نشته اول او دویم ته نه جسم تعلیمی قبلون کې د انفصال له نه صورت جسمیه قبلون کې د انفصال له والا او قداسي نشي والا زماره جسم تعلیمی او صورت جسمیه قبلون کې د انفصال شي لازم اجتماع الاتصال والانفصال لازم بشي شابه او چې لازم د کړه اجتماع د اتصال او انفصال لازم سره اجتماع د نقیزین تضاد د خپل مسکی څنګه دی شابه دا چې کم تضاد د اتصال او انفصال په مابین کې ان دې مابین کې چې کم تقابل دا درته بیانوم ورسته والقابل پته ولګیدلې چې صورت جسمیه او جسم تعلیمی قبلون کې د پاره د انفصال دا وسوي والقابل دلته دا و طالبانو په معنا د اس سره دی و په معنا د ماشاءالله خچکل و په معنا د اس سره شنو څه وای ازل قابل زکه قبلون کې د پاره د انفصال يجب وجوده مع المقبول قبلون کې د پاره د انفصال واجب د چې دا به موجود وي سره د مقبوله د دلیل ذکر کړی دی د پاره دی چې لازمي اجتماع د نقیزین لازمي کی اجتماع لکه ماته متوجي د هغه دلیل ذکر کړی دی د لپاره غ علت وي چې ولې مونږ ویل چې اجتماع د نقیزین راځي دا ځکه لکه ماته متوجي صورت جسمیه او جسم تعلیمی رښتیا وي د دوړو کې اتصال دی کنه دی ګوره اتصال پکې دی اوس دا ته قبلون کې د پاره د انفصال صورت جسمیه څخه قابل کې قبلون کې د پاره د انفصال نو دا کم قابل قبلون کې کم دی دا وجودي دی دا څه شی د شبه څه شی وجودي دی اتصال پکې موجود نه دی اتصال پکې موجود دی ام دغه قابل سره د مقبول نه کله چې دا مقبول راشي نو د دې چې کم قابلیت هغه ختمي کې هغه موجود دی پکې چې هغه څه دی اتصال ځکه دلته دا قابل یا صورت جسمیه دی یا جسمي دا قابل دواړه دي نو قبلون کې که صورت جسمیه رواله او که جسم تعلیمی رواله نو دوی کې په خپل اتصال موجود دی چې اتصال پکې موجود شو دا قبلون کې د چا شو نو انفصال مقبول شو انفصال مقبول نو قابل او مقبول دواړه موجود شو قابل وردا وی والقابل از القابل د څه وای ځکه قبلون کې یجب وجوده واجب د جداب موجود کیږي مع المقبول د چا سره مقبول څوک دی انفصال لاندې وګوره ناقص وي مع المقبول الانفصال
نو انفصال هم پکې راغی او اتصال هم پکې راغی اجتماع د شعر متوجی طالبانو فتعین ان يكون القابل دا خبره معلومه شولا چې به قبلون کې معنی اخر دا به یو بل شي صورت جسمیه هم قبلون کې نه د انفصال مصطفی خبيث ودی او جسم تعلیمی هم قبلون کې نه دی د انفصال نسوک دی او هو المعنى وې دغه معنا چې موږ چې قبلون کې د پاره د انفصال من الهیولا دا څه دا هیولا تاسو پوښتنه ور باندې په عبارت کې لګي خبرې شته دا په پرېدم بس صرف د عبارت باندې ځان پوي کې لګي واړه صحیح ده اگر کله شو سبق خو خیر سبا ته ان شاء الله ډیر کوز دا دغه شروع کوم خلاصي نه پاتې دا دغه اقسام به درته د تقابل